أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. دي آيات ترجمات يرسي و دي آيات په ارتباط سره بحث فاتو. دا سورة النساء دا آیات نمبر 15 دی. شفاعت او سفارش په شریعت کې ډېر لوی ثواب لري. که یو سړی د یو مظلوم کس سفارش وکي او د هغه د پاره یو بندوبست وکي تر څو چې د هغه مشکل حل شي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الدال علی الخير كفاعله. پر خیر باندې چاته دلالت کول، د خیر پر کار باندې چاته راهنمایي کول، دا داسې ثواب لري لکه خپل چې د خیر کار وکي. او بل حدیث کې بیا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د بيدینی پر کار د چا سره معاونت کول نو دام داسې دی لکه هغه کوونکی. چنانچه د قتل په ارتباط پیغمبر علیه السلام فرمایي من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب في عينيه آیس من رحمت الله. چې کچا د یو مؤمن مسلمان پر قتل باندې فقط یو کلمه اندازه یعنی د خبري یو حصہ اندازه کومک وکي نو د قیامت په ورځ به د الله تعالی سره په داسې حال کې ملاقات وکي ورتندې به لیکلي وي چې آیس من رحمت الله، د خدای د رحمت څخه نه امید. قتل خطرناکه مسله ده. په کبائر ګناو کې لوی کبیره ګناه ده. نو ځکه که یو سړی د یو چا په قتل کې د یوې کلمې په اندازه د یوې خبرې په اندازه کومک هم وکي نو هم به هغه د قیامت په ورځ په دغه سزا کې. شطر نیمه ته هم وایي، یعنی که یو سړی را ولاړ شي د با د را با کلمه ضربه د دې کلمه نیمه کې یعنی صرف د ضاد په اندازه باندې کومک وکي نو د قیامت په ورځ باندې به په تندې کې د لیکلي وي چې د خدای د رحمت نه امید. نو څنګه چې د نیک اعمالو د پاره او د نیکو کارونو د پاره د چا راهنمایي کول عظیم ثواب لري، داسې پر بيدینی باندې چاته راهنمایي کول، د هغه معاونت کول دغه څه ګناه لري. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي کان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. چې الله عزوجل په مستمر او دوامدار توګه باندې د خپل بندا په کومک کې دی تر څو چې دغه مؤمن بندا د بل مسلمان په کومک او خیر کې. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اشفعوا فلتؤجروا. تاسو د خلکو شفاعت کوئ یعنی د مظلوم خلکو کومک کوئ او ثواب حاصل کړئ. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. او فیصله وکړي الله عزوجل د خپل پیغمبر پر جواب باندې چې زړه وار چې د الله تعالی اراده. مطلب دا چې په شفاعت کې خلک مجبور کوي ما شفاعت دا اندازه چې یو چاته د یو چا سفارش وکي چې زه د پلاني سړي سفارش کوم نو که هغه معاف کوي خو به او که معاف نکړي نو تبه خانه بده. ځینو کسانو کې دا یو کمزوري ستا چې کله د چا څخه د یو شي سفارش وکي او هغه ونه مني د خوابدي نو د خوابدي دلو خبره نه ده. دا غرنګ مشوره هم داسې یو اصل دی. که چاته تا مشوره ورکړه دا مشوره امر نه دی. تا چاته د خیر مشوره ورکړه چې زما پلانې ځای خوښ دی او وی ونه منل نو ته په دې خوانه بده چې زما مشوره مو ولې ونه منل، ځکه د مشورې معنا امر نه دی. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ کله چې تاسو ته سلام وکړل شي بتحیه فسلام سره فحیوا باحسن منها نو سلام ورته وایاس باحسن په ډیر ښه منها تراغه او ردوها یا هغه ورت کی
ان الله یقینا الله عز وجل کان دی علی کل شیء بهر شبان حسیبا حساب کوونکی. و اذا حییتم بتحیه دا د اسلامی معاشره یو بل ادب دی چې الله تعالی بیانوي چې مخکې یو ادب بیان کوي چې هغه بهترین شفاعت دی او یو بد صفت بیان کوي چې هغه بد شفاعت دی. نو دلته بیا یو بهترین صفت د مسلمانانو ته مابین چې هغه سلام دی دا هغه په ارتباط فرمایي. و اذا حییتم چې کله تاسو ته تحیه وکړل شي نو بتحیه فتحیه فحیوا باحسن منها تاسو تر هغه په بهترینه جواب ورکړئ. د دې ځای څخه د سلام آداب او د سلام په ارتباط مفسرین خورا تفصیلی ژغېدلي. تحیه په عربي کې وایي دیته چې یو څوک چاته دعا وکړي په ژوند باندې. عربو کې په ابتدا د اسلام کې یا داغه نمخ کې دا مزاج وو چې هغوی به دا کلمات ویل حیاک الله، الله عز وجل دې تا ته ژوند درکړي، او یا به دا ویل چې انعم الله بک عینا، الله عز وجل دې ستا سترګې د نعمتونو ډکې، یا انعم صباحا یعنی سهار دې په نعمتونو ډکسه، مطلب دا سهار دی په خیر. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په برکت باندې الله سبحانه و تعالی تمام مسلمانانو ته تر دغه کلمې بهترینه کلمه د تحیه د پاره ورکړل چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو دې مبارک آیات کې د سلام په ارتباط فرمایي چې کله تاسو ته سلام وکړل شي نو تاسو تر هغه په بهترینه طریقه جواب ورکړئ. و اذا حییتم کله چې تاسو ته سلام وکړل شي په مشروع طریقه باندې بتحیه په مشروع طریقه یعنی هغه درته سلام وایي فحیوا باحسن منها نو تاسو هغه ته سلام وایاس باحسن منها تر هغه په بهترینه طریقه باندې تر هغه په بهترینه طریقه باندې هغه ته سلام وایاس. مطلب دا که هغه درته وایي چې السلام علیکم نو تور توای چې وعلیکم السلام ورحمت الله. کاغه درته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو تور توای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې ناستو، یو صحابي راغلی وی ویل السلام علیکم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله. بل کس راغلی وی ویل چې السلام علیکم ورحمت الله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دریم کسرالی وی ویل چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل وعلیکم السلام. هغه صحابي ورته ویل چې مخکې یو کسرالی هغه ته دی یو کلمه ور زیاته کړ، بیا دوم کسرالی هغه ته دی دوی کلمې ور زیاتې کړ او ما ته دی یوازې سلام ووایه. نبی علیه السلام ورته فرمایل ما ته تا نور شی نه جرا پرې ایشي چې ما تر دې بهترینه کلمه پر زیاته کړې وای، بس داغه درې کلمې د سلام کلمات یې تا پوره کړې، نو تر دې په بهترینه طریقه خو نور نسته، خو داغه درې کلمې هغه بهترینه طریقه و چې تا څنګه را باندې وایه ما هغه در باندې وایه، تر دې نورې کلمات نه وي. د دې څه دا معلومه سول چې سلام دا درې کلمات دي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې اسلام کې چې د سلام کومه طریقه ده، دنیا کې چې څومره اقوام اوسېږي تر ټولو قومونو تر سلام در طریقې د اسلام د سلام طریقه بهتره او خیر. یو خدا چې ابن عربی رحمه الله د ابن عینیه قول را نقل کړی دي چې سلام د الله تعالی د اسماء الحسنا څخه دی، ځکه د الله تعالی یو نوم دی السلام، او بل دا چې دا د اسم اعظم څخه هم ځینې علما وشمیرلی، او معنا یې دا ده چې آمن مني چې ته زما څخه په امن یې، په اطمینان یې، په سلامتیا یې. د سلام په ارتباط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات فضائل بیان کړي. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وايي مدینه منوره ته ورغلم، پیغمبر علیه السلام می په اول دید کې ولیدي،
نو پیغمبر علیه السلام چې وای اول خلکو ته بیان کاوه نو فرمایله چې یا ایها الناس ای خلق افشوا السلام، سلام عام کی، د سلام کلمه عام کی. افشوا السلام ووصلوا الارحام، او بلدا چې دوستی پالي، او وصلوا بالليل والناس نيام، او د شپې لمونځ کوي چې خلک به دي. واطعموا الطعام، او ډوډۍ ورکوي، غریب خلکو ته ډوډۍ ورکوي. تدخلوا الجنه بالسلام، جنت ته په اطمینان او سلامتیا داخل سي. او کما قال علیه السلام، نو دې حدیث کې دا راغله چې سلام عام کی. بل حدیث کې راځي تاسو به تر هغه وخت جنت ته داخل نسی تر څو چې ایمان مراوړي، او تاسو ایمان تر هغه وخت راتلای نسی چې تر څو یو د بل محبت نه کړي. او هغه کلمه درته ونشم چې تاسو د زړونو تر مابین محبت پیدا کی، هغه د سلام کلمه. په حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي زما امت کې تر ټولو لوی بخیل هغه کس دی په سلام کې بخل کی، سلام نه وایي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې سلام وایي تر ټولو لوی برکت یې حاصل کی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې البادئ بالسلام بریء من الکبر، هر چا که ابتداء سلام وایه دا د کبر پاک دی. که چا ابتداء سلام شروع کاوه بس دا د کبر څخه پاک دی. نو د سلام په ارتباط پیغمبر علیه السلام خپل امت ته ځکه دومره ډېر ترغیب ورکړی دی چې د مسلمانانو تر مابین محبت دا زیات سي. د سلام په لفظ کې 5 فائدې دي. اول دا چې سلام دا د الله تعالی نوم دی، او د الله تعالی نوم چې ذکر کیږي دا ذکر دی، په دې الله تعالی ته ثواب درکړي. دوم دا چې نصیحت دی، خیر خواهی ده، ځکه چې یو چاته تا وویل چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، هغه د الله تعالی طرف ته متوجه کیږي، د الله تعالی یاد په ذهن کې راځي، بس دا نصیحت دی، تا هغه ته د خیر خبره وکړه. دریم دا چې اظهار محبت دی، تا هغه ته د خپل محبت اظهار کړي. مطلب دا دی چې ته د تعالی وایي چې زه تاسو سره محبت کوم، ځکه زه دا وایم چې ورته د الله تعالی د طرف امن، امان، سلامتیا او رحمت او برکات. او څلورم دا چې د خپل مسلمان ورور د پاره دعا ده، داغه د پاره د خیر دعا ده. پنځم دا چې ته د هغه سره دا معاهده کوي چې ته زما د ژبې او د لاس څخه په امن یې، زه تا ته یوه ذره ضرر نه رسوم. ځکه د سلام معنا دغه ده چې زما د ژبې او د لاس څخه به ته په امن. نو دا خبره غلطه ده چې دا ځینې خلک وایي بد په سلام نه ورکېږي. سلام یو عظیمه کلمه ده، خو کاش کې مسلمانانو سلام د خپلې مقصودی معنا سره یو ځای ادا کوله، صرف د عادت او د رواج په شکل نه وای، بلکې د عبادت او د الله تعالی د یاد په شکل وای، بیا به ډېر زیات فائدہ او ډېر زیات تاثیر درلود. په سلام کې ځینې خلک ځینې غلطي هم کوي، ځینې آداب یې خلک ماتي. اول خو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکلي دي چې د اذان کلمات دا درې دي، او دا د مغفرته کلمه ځینې خلک سره وای. نو دا ځینې روایتو کې خو ثابته ده، لکه امام ابو داود رحمه الله را نقل کړي، لیکن عام طور پیغمبر علیه السلام نه دی استعمال کړي. ګوري یو مهم خبر درته کوم، د نبی علیه السلام څخه چې کوم اعمال د هغه څخه صادر شوي، دغه اعمال پر دوه قسمه دي. ځینې اعمال پیغمبر علیه السلام په دوامدار توګه کړي دي، او ځینې یې کله کړي دي د دې لپاره چې امت ته فقط دا وشي چې دا کار روا دی. هغه عمل چې پیغمبر علیه السلام په ژوند کې یو وار یا دوه واره کړي، هغه عمل په دوامدار توګه کول سنت کار نه دی. هغه عمل په دوامدار توګه کول سنت کار نه دی. هغه عمل چې پیغمبر علیه السلام دوامدار کړي هغه سنت. د مثال په توګه پیغمبر علیه السلام به وای کله د سحر د سنت څخه ورسته عائشه رضی الله عنها وای یو طرف ته به څنګه واچو. نو دا پیغمبر علیه السلام په دوامدار توګه نه دی کړي، او نه امت ته د دې ترغیب ورکړي. کاوه چې سړی همیشه دا کار کوي نو دا سنت نه دی.
او دا رقم پیغمبر علیه السلام د مغفرته کلمه یو وخت ویلې ده کین دوامدار نه ده وایي نو دا کې سړی دوامدار وایي دا سنت عمل نه دی د دې څخه ځان ساتل پکار ځینې کسان په دا کې غلط سوي پیغمبر علیه السلام څخه ځینې اعمال ثابت دي او نبی علیه السلام دوامدار نه دي کړي صرف امت ته دا شودلې ده چې دا روا دي لیکن خپل پیغمبر علیه السلام علی الدوام نه دی کړي او نه بل چا د پیغمبر علیه السلام مخته دوامدار ادا کار کړي نو یو خدا خبره مهمه بل دا چې موږ په سلام کې او غلطي کوو هغه دا چې د سلام کلمات صحیح نه وایي یو خدا چې سلام علیکم وایي سلام علیکم نو دا صحیح نه السلام علیکم باید وایي او ځینې کسان په خط کې د السلام علیکم کلمه غلطه لیکي تاسو پام پر وکی ځینو کسان پر دا سلام باندې الف لام نه را داخلي دا الف لام پر داخلي دی السلام دی لیکلي اسلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم لیکلي الف لام نه لیکلي خالی حمزه او سره کوي دې ته متوجه کېدل پکار دی ما ته کله څوک خط راوستي لیکلي اسلام علیکم زه خط وساتم هر وخت دی وی نمبر اوندا غلط کړي دا السلام علیکم لیکل کیږي یو خو دې ته متوجه کېدل پکار بل دلته یو ختم چاپ سوی په دې کې د سلامو 15 طریقې لیکلي نو دا معنی خو مخبل نه دي لیدلي ظاهرا خوشم معلومي دي چې دا په لغت په کتابو کې هم داغه ترجمه وی کبني وی والله اعلم لیکن د السلام علیکم کلمه په معنا باندې د مرګ د شریعت کې دا منع ده دا بسړی نه استعمال او خالص سلام علیکم بم نوای ځکه نبی علی صلوات و سلام ته چا دا اویل پیغمبر علیه السلام ورته دا د اموات السلام دي دا فرموړو باندې ویل کیږي او د سلام د فار آداب دادي روان سړی به پرناس سړی سلام وای او لږ به پر ډیرو سلام وای او دا غرنګ روان سړی به ورتلون کې سړی ته چې دی ورزي پر هغه باندې سلام وای او دا چې کڅو کور ته ورزي پر خپل کوروالا او اولادونو به سلام وای پیغمبر علیه السلام وای تاسو پر خپل اهل باندې سلام وایاست ځکه په دې وجبانی برکت راځي او بل په سړی کې د تکبر مزاج لمنځي او د سلام په ارتباط باندې دا هم مهمه ده چې د دې د درې کلمات سړی وایي نو پر دې باندې دیرش نه کوي الله تعالی سړی ته ورکی پر هر کلمه لس نه کوي الله تعالی انسان ته ورکوي او کله کایواز السلام علیکم ویل سی ام کفایت کی ورحمت الله ویل سی ام کفایت کی وبرکاته ویل سی هم کفایت کی البته په المانځ کې د وبرکاته کلمه وسره ویل بدعت دی د دې څه بزان ګوري پیغمبر علیه السلام التنه دی السلام علیکم ورحمت الله نو داسې وسړی نه وایي چې وبرکات کله د په ذهن کې دا ورغله چې دیرش نه کوي دی اسی وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی ویل دا بدعت دغه څه منع دي عقل نه پکې چلی چې سړی ته په عقل کې خوند ورکړي چې دا خوښ کې زه وایم نو دیرش نه کوي بلکې بدعت دی الله تعالی په دې باندې ناراضه کیږي د دې څه بسړی ځان ساتي او ځینې مقامات داسې دي چې الت سلام ویل منع دي سړی به نه وایي د مثال په توګه یو مدرس په درس باندې اخته سلام به الت څوک نه وایي یا یو څوک په مانځ باندې اخته دي یا په تلاوت اخته دي یا په نور او اذکار اخته دي نو الت به سړی سلام نه وایي دا رقم شناب ته سړی دي سلام بنوي یا یو څوک په قضای حاجت مصروف دي هغه ته به سړی سلام نه وایي او دا غننګ مسجد کې به سړی په زور سلام نه وایي قرار کې څوک و سلام دی وایي په زور دی نه وایي ولې ځینې خلک په مانځ باندې اخته وي ځینې خلک متوجي نه وي او که خلک په ډوډۍ باندې مصروف وي او تا ته توجه نه در اوشتله نو هم سلام نه ویل پکار البته کې توجه در تر اوشتل بیا سلام ویل پروا نه لري مطلب دا چې سلام ویل سنت دی سنت مؤکد او جواب ای واجب دی دا خبره چې خلک یې کوي وینو وایي کنه وی وژي نو می وایي دا اصل ځان خبره اصل نه لري واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها چې کله تاسو ته تحیه وکړل سي سلام ویل سي بتحيه فكم سلام سره فحيوا باحسن منها نو تاسو سلام ورته وایاس باحسن منها ترهغه په کلمه باندې او ردوها یا داغه ورت کی یعنی ک کلمات پای ته ورسېدې نو داغه کلمات ورت کی څنګه چې هغه سلام ویلې دی هغه سي جواب ورک
ان الله كان على كل شيء حسيبا. ان الله یقینا الله عز وجل کان دی على كل شيء فهر شی باندې فهر عمل باندې حسیبا حساب کوونکی. یعنی الله عز وجل دا قانون یشیدی چې د انسان سره په هر شی حساب کوي، په هر عمل باندې الله تعالی حساب کوي. ها دا د الله تعالی فضل دی چې یو بندا هیڅ نه کړي معافي کی. دا د الله تعالی فضل دی چې د یو چا سره حساب بیاونه کی، لیکن قانون یې دادی چې حساب د هر چا سره کوي. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. الله عز وجل لا اله الا هو نست معبود مگر یوازې د الله تعالی دی. ليجمعنكم خامخا تاسو جمع کوي الى يوم القيامه د قیامت ورځ لره. لا ريب فيه چاغ کی هیڅ شک نستا. ومن اصدق او څوک دی زیات رښتیا وینکی من الله تر الله عز وجل حدیثا فخبرو کی. یعنی تر الله عز وجل ببل څوک وی چاغ دی په خبرو کی تر الله تعالی زیات رښتینی وي. الله عز وجل لا اله الا هو یعنی یوازې د الله عز وجل معبود دی. لا اله الا هو نستکم معبود الا هو مگر د الله تعالی. ليجمعنكم ضرور بضرور برا جمع کوي تاسو الى يوم القيامه د قیامت ورځ لره. یعنی تاسو به الله تعالی د قیامت ورځ لره راجمع کوي. نو ځکه په دنیا کې د خپل اعمال او د خپل ځانو سره حساب وکي. لا ريب فيه هغه د قیامت ورځ چې پکې هیڅ شک نشته. حدیث کې راځي حاسبوا قبل ان تحاسبوا. تاسو د خپل ځانو سره حساب د دین مخ کې وکي چې حساب د سره وکړل شي او بیا تاسو التزام خلاص ولای نس. ومن اصدق من الله حديثا او څوک دی زیات رښتینی من الله تعالی عز وجل حدیثا د خبرو په اعتبار. ځکه چې الله تعالی کوم خبر درکې دا به یقینا فصل کې 100% خامخا واقع کیږي. صدق الله.